سلامونه ملګرو د حج 2025 د پاره 9,62,000 کسان مکی ته رسیدلی دي. دا فګر به نور هم زیاتیږي راتلونکي ټایم کې 26 مئی پورې پرونی تاریخه پورې 9,62,000 کسان حج د پاره انټر شوي دي د سعودي عرب د مکی حدود له. او سعودي عرب حکومت د 20 लाख پلس کسانو تیاری کړې ده. 20 लाख پلس کسان چې کوم دي هغه به دازل حج 2025 فریضه ادا کوي. نو ټول ول دعا کوي څومره هم حجیان صاحبان حجونو ته تللی دي الله پاک په خیر خیریت وطن ته واپس راول او الله پاک د حج سوالونه ردی د حج قبول و منظور کا او الله پاک ته مونږ له هم وس او توفیق را کی چې راتلونکي کال کې مونږ هم حج تلار شو او دغه خوشگوار لمحات دغه د جون بختور ورځ مونږ هم په مکه کې تیر کو او د حج د فریضه ادا کو. جی حج طرف ترازو کمنٹ کې آمین ضرور لیکئ. سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. 9,62,000 کسان 26 مئی پورې یعنی پرونی ورځ پورې د سعودي عرب مکی حدود له مختلف ایرپورټسونه د حج د پاره داخل شوي دي او حج کې لا اوس هم ورځ شته دي. نو د حج راتلو پورې به تقریبا 12-13 लाख کسان نور هم زی. سعودي عرب د مکی مکرمه چې کم د حج ډیولپمنٹ چې د حج کم د غزي کم ډپارټمنټس دي د حج د کم ویزا ایشو کوي یا د حج اپروول ورکوي نو هغه د 20 लाख پلس کسانو تیاری کړی ده. دا ځل به 20 लाख پلس کسان چې کوم دی د حج د فریضه ادا کوي او دا اعلان هم کړی دی که څوک الیګل طریقه باندې په حج کولو باندې گرفتار شو نو په هغه باندې به یوه غټه جرمانه هم لګي او هغه به د سعودي عرب نه ډیپورټ کیږي. هم دینه علاوه دوبۍ هم پرون اعلان کړی باقاعده آفیشلی که څوک الیګل طریقې باندې دوبۍ نه حج ته سعودي عرب ته لاړل او هغه گیر شو نو دوبۍ حکومت په هم پاغه باندې 50,000 درهم فاین لګایي. نو الیګل طریقې سره د حج مطلب ګوره سعودي عرب غیر قانوني قرار کړی دا نو ګناه به هم وي خامخه غړغټ علماء کرام ال تناستي نو هغه دا خبره اپروف کړی دا چې په الیګل طریقه باندې تاسو حج مکوئ ځکه هغه تیاری چې کوم کړی وي هغه د هغه د لیګل کسانو تیاری کړی وي دا غږی ګوره پولیس وی هغه ایله پورا سیستم تیارو لغیلا سور ورکول ځکه سخت ګرمي ده. بیا منات تل د حج دا څونه هم سنت طریقې دي حج کې څومره هم فرایض دي هغه ادا کولو کې یو انسان ډیر زیات نور کې هم ګرځي هغه ډیر زیات مطلب عبادتونه کوي یو زینه بل زیلزي د حج کم فرایض دي هغه ادا کوي نو هغه د پاره د بګ دور نه بچ کېدو د پاره د مطلب الته شدا سه واقعو نشي دا غینه بچ کېدو د پاره د هغه چې کم ډپارټمنټس دي د حج ډپارټمنټس او د عمره چې کم ډپارټمنټ دی هغه باقاعده سکیورټي او درولې وي نو هغه سکیورټي چې څومره کسانو داخله کړي وي دا غي مطابق ای سکیورټي ارینجمنٹ انتظامات کړي وي چې اوس زم لاشم الیګل بلم لاشي تقریبا لک نیم کسان پکې الیګل لاشي نو د لک نیم کسانو هغه انتظامات نه وی کړي کنه نو د لک نیم کسان چې کم دی دای بیا الته بوج شي بوج داسې شي چې دای بګ دوړ هم انوالو کېدای شي. څو ځله داسې واقعیات شوي دي چې حجیان صاحبان په دغه بګ دوړ کې په دغه واقعیات کې شهیدان شوي هم دي. الله پاک ولار ته مرګ هم راوسته په دې وجه باندې چې بیا هغه انتظامات صحیح نه وي شوي نو دا په دې وجه باندې سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې تاسو الیګل طریقې سره حج مکوئ ځکه چې دغه انتظامات حجیانو صاحبانو تخپل حقوق او د خپل عبادت صحیح طریقې سره وکړي. نو سعودي حکومت هم اعلان کړی چې جرمانه په لګي دوبۍ حکومت هم اعلان کړی جرمانه په لګي او دا چې کم دی 20 लाख پلس کسان چې کم دی غیبه د حج فریضه په سعودي عرب مکه مکرمه کې ادا کوي. دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیره زیاته مننه. والسلام.